وایي چې یو سړی په خپله کوټه کې چې جانماز نه په عام قالین باندې مونځ کولی شي که نه په عام قالین کله چې ظاهره په یو ځي باندې ګندګي نه وي ظاهره په یو ځي باندې ګندګي نه وي نو په دغه ځای کې مونځ کم مشکل نه پیدا کوي مشکل نه لري لکه ګوره یو سړی دی کور کې قالین اچولې ده یا دغه شانتي ځای برابر کړی فرش یې خور کړی دا جانماز چې زموږ پښتنو دومره عام کړی او دومره خاص کړی چې د حج نه راځي جانماز به ورسره راخیستی په دې کې کوم ځان لکه مجر نشته د صحابو په دور کې چې ګنې دا په شا به خامخا ګرځوي او خامخا به دخ کوي صحیح ده په عام ځمکه باندې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل جعلت لي ارض مسجدا وطهورا دا ټوله ځمکه زموږ دپاره پاکه الله ګرځولې ده ټوله ځمکه زموږ دپاره پاکه ده نو جانماز صرف جانماز خاص کول چې بس جانماز نه بغیر مونځ نه کېږي دا خبره خطا ده د شریعت د لحاظه او چې څوک په جانماز باندې مونځ نه کوي هغه درله کافر کوي نه ځینې صحابو به داسې کار کوله چې هغې به د جومات ته د ځان سره خاوره راوړله ویل چې مونږ الله ته په خاوره سجده کېږدو که نه صحابو په دور کې نو اصل لازمه خدا چې سړی په خاوره باندې الله سبحانه وتعالی ته تندی کوي چې په دې کې ذلت